أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ موضوع ده چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر مبارک 15 کاله ته ورسید، نو په دغه وخت کې قریشو ته یو مسله رامخې ته شوه چې بیت الله شریف کوم چې تعمیر چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام سره کړو، د ډیر وخت د تیرېدو په وجه باندې دا عمارت زوړ شوی و، او بل په دغه ورځو کې لږ مخکې سیلاب راغلی او د هغې د اوبو سره د بیت الله شریف دا دیوالونه خراب شوي وو. په دې کې چاودې راغلي وو، درازونه راغلي وو، هستحال شوي وو، د غورځېدو خطرې هم وه. نو دا قریش راجمع شول او خپل منځ کې صلاح وکړه چې مونږه دا بیت الله شریف واپس غورځو او دا دوباره تعمیر کوو. نو په دې باندې د دوی درمیان کې اتفاق وشو چې بېشکه دا به غوزار کو او نوی به جوړ کو. دویمه په دوی په خپل منځ کې دا خبرې به توی کړه، فیصله وکړه چې د دې بیت الله شریف په تعمیر کې به مونږ صرف حلالې پیسې لګو، یعنی هغه پیسې به یا د حلال تجارت پیسې وي یا به د مهنت د مزدورۍ پیسې وي. په دې پیسو کې به تعمیر کې به د غلا، د ډاکې یا د شرابو یا د بدکارۍ یا د بل داسې قابل اعتراض یا د حرام ذرایع پیسې به په دې کې نه لګي. خبره په دې باندې وشوله، قریش راجمع شو او بیت الله شریف دیوارونه غزار کړل او بیا یې د دې تعمیر شروع کو. خو چې اندازې ولګوله نو په دغه تعمیر چې څومره خرچه راتله او دوی سره څومره چانده د حلالو پیسو راجمع شوه، نو په دې دا بیت الله شریف تعمیر نه کېدو. نو بیا دوی خپلو کې دا صلاح وکړه چې کومه نقشه ابراهیمي ده، کومه چې د دې زړه نقشه وه، د هغې په جای دا به لږ ورکوټې جوړ کړو، دا بیت الله شریف دیوارونه به لږ رامحدود کړو. نو د دې بیت الله شریف نه د ختیم د عیسی د موجوده دی ته بهر پرېښوده او دا بیت الله په دې نقشه باندې کوم چې نن دی تعمیر کړو. د مستطیل په ځای باندې تقریبا دا مربع عمارت جوړ شو. بلې په دې کې دا څه ترمیمات وکړل. نمبر 1 خبره پکې دا وکړه چې د بیت الله دیوارونه د هغې زړې نقشې نه دنګ کړل، دروازې د ځمکې نه چوته ولګوله چې هر سړی دې ته بغیر اجازته نه ورننوځي، او بلې په بیت الله شریف له اوله چت نه و، دوی پې چت هم واچو او دننه پکې 6 ستنې ودرولې. د دې ترمیماتو سره په بیت الله شریف باندې کار شروع کو. خو چې کله پکې د حجر اسود د لګېدو وخت رالی، نو د دې درمیان کې اختلاف پیدا شو. د هرې قبیلې دا دعوه وه چې زموږ مشر به د بیت الله شریف په دیوار کې د حجر اسود ږدي. په دې باندې د اختلافات زیاتېدل خبره جګړې ته راله. نو بیا په دې کې یو کس دا وینا وکړه چې یاره موږ به دې لپاره یو منصف تعین او تقرر وکړو، به دا فیصله حل کړي. منصف به وڅوک نو په هغې دا مشوره وشوه چې کله سبا د بیت الله شریف په دروازه باندې کوم سړی دلته لومبنې داخل شو، نو هغه به زمونږ منصف وي. د خلکو وکتل چې بله ورځ کم لومبنې کس دلته راغلی و، نو هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام، او د خلکو چې په ده نظر پرېوتو نو ټولو دا ووي چې دا خو محمد دی، دا خو امین دی، دا خو صادق دی، دا خو دیانتدار دی، او موږ د ده په فیصله باندې راضي یو. پیغمبر علیه السلام ته مسله مخکې شوه، د الله رسول څادر راواغستو او په هغې کې د حجر اسود کېښودو، او څومره چې په دغه ځای کې مشران موجودو، د قبایلو مشرانو سردارانو ټول یې راوغوښتل او ټولو ته یې وویل دا څادر په شریکه ونیسئ. څادر ټولو ونیوه، حجر اسود یې راچوت کړو، د بیت الله کوم ځای کې چې کېښودو هغې دیوار ته یې راوړو. پیغمبر علیه السلام په خپل لاسو مبارکو د حجر اسود راواغستو او په دې دیوار کې کېښود، او دغه شان دا تنازعه ختمه شوه او د خلکو ته د اتحاد او اتفاق یو درس میلاو شو، او بیا تعمیر شروع شو، بیت الله مکمل شو. د الله د رسول پس ژوند کې دا واقع چې کوم پیښه شوې وه،
دا د عبرتونو د واعظ او نصیحت د رهنمایۍ نه ډکه یو واقعه ده او په دې باندې ډیر سوچ او فکر او د دې نه ډیره رهنمایي اغستل پکار دي. کم چې مونږه مخکې گزارش کړو عرض مو کړو چې د انساني تاریخ کې دغه قریش دغه د مکې خلک د الله د رسول د دور دا خلک دا د دنیا د تاریخ د انساني تاریخ زیرکترین او خيار قابل خلکو پوها خلکو دوی ته چې دا کم دغه دور ته د جاهلیت وای یا دور جاهلیت وای یا د خلکو ته جاهل وای نو عموما دا یو کنزل ګڼل کیږي د دې باره کې د خلکو دا سوچ بای جوړیږي چې دا خلک د سره سپویدل نه دا وحشیانو درندگانو دا خلک د انساني تاریخ غلط خلکو خدا سینه ده بلکې مونږه عرض کړو او تاریخ نه ثابت ده چې دا او خيار خلکو او د دې خلکو انتخاب الله تعالی د خپل رسول لپاره کړو او دا خلکونه الله تعالی د دین کار غستو دا خلک الله تعالی د خپل رسول ملګری صحابه ګرځول او دغه خلک الله تعالی د ټول انسانیت لپاره رهنما او پیشوا او قابل تقلید نمونه ګرځوله او که د الله رسول ته کوم سخت رسیدلې وي نو دغه سختو دغه تکالیفو کې دغه مسایلو کې د امت لپاره واعظ او نصیحتونه او رهنمایي لپاره مونږ چې دی واقع ته ګورو نمبر 1 خبره خدا د دینه چې کوم درس او واعظ او نصیحت مونږ ته کوم رهنمایي میلاویږي نو پای کې نمبر 1 خبره ده چې دا قریش راجم شو او خپلو کې صلاح وکړه چې مونږه د بیت الله غرزو او دوباره تعمیر کوو نو د دینه دا خبره سرګندېږي چې کله په یو معاشره کې او په یو کلی کې مسجد جوړیږي یا مدرسه جوړیږي یا په هغه کې تبدیلی راځي بدلیږي زوړ عمارت غرزیږي نوې جوړیږي نو په کار دا ده چې د علاقې هر فرد او هر مشر په دغه مشوره کې شریک شي او داغه نه مشوره واغستی شي مخص د علاقې یا د سماج د غټو خلکونه د مالدارو خلکونه د مخورزو خلکونه مشوره غستل نه پکار بلکې داغه مسجد مدرسې سره متعلق د هر صاحب رائے شخص نه رائے غستل پکار وي کې کوغه غریب وي یا مالدار وي نو قریش هم د سې اوکل چې دوی د هر سړی نه کم چې دغه سره متعلق د هغه نه مشوره واغسته او په مشورې سره دا کار شروع کو دویم چې مونږ ګورو د قریشو د عمل ته نو دوی خپل منځ کې دا فیصله وکړه چې مونږ د الله دا کور جوړو د بیت الله نو پدې کې به مونږه د حلال پیسې لګو یعنی حرام پیسې باندې لګو نو په دغه معاشره کې هم په دغه خلکو کې د حلال او د حرام تمیز او د الله په کور کې دوی حرام پیسې نه لګوله بلکې صرف فقط حلال پیسې لګوله نو مونږ لا نن دا خبره په معاشره کې یو سوالیه نشان دی چې هر سړی د مسجد مخې ته د مدرسې مخې ته کټ کې خودي او د حلال او د حرام تمیز نه کوي چې دا پیسې د چا ده او د کم ځای نه راغلی ده او هغه پیسې په مسجد او مدرسه کې لګي یا د چاندې بکس پروتي دی کې دا پیسې څوک چې هغه پیسې په مسجد او په مدرسه لګي یا د هر سړی نه چاندا او اعانت اغستی کیږي رسید کټ کیږي هغه ته ورکړي کیږي دا نه کتل کیږي چې دا پیسې د سش کم ذرایع نه راغلي او د الله په دې کور کې موږ د کم ذرایع یا د چا پیسې لګو نو د قریشو د غفیل نه دا خبره موږ ته سرګندېږي او موږ د پردار رهنمایي ده چې زمون کوشش وکړو چې د الله په کور کې د مسجد په تعمیر کې یا د مدرسې په تعمیر کې حلال او جایز پیسې ولګو ځکه دا مسجد او دا مدرسه دا د الله کور دی دلته خلک د الله عبادت کوي د دې ځای نه خلکو ته روحانیت حاصلېږي د دې ځای نه خلکو ته تربیت حاصلېږي دلته نه د خلکو سره د الله تعالی یاد یوځای کیږي او که یو مسجد کې یا په یو مدرسه کې حرامه پیسې ولګول شي نو د کمسیس بنیاد چې په حرامه کې خودي شي نو الته بچا ته سره رهنمایي میلاو شي الته بچا ته تربیت شي الته په عبادت په چاته څنګه الله وریاد شي همدغه وجه دا چې مونږه د مسجد او د مدرسې خصوصا د مسجد او مدرسې په تعمیر کې لګ د دې خیال نه ساتو نو په دې وجه یو سړی 15 وخته موز له جمعات تزي خدای موز اثرات په دن راځي نه په مسجد کې د الله تعالی وریادیږي نه د هغه روحانیت حاصلېږي پکار دادا چې سرنګي قریشو بیت الله په تعمیر کې د حلال او د حرام تمیز کړو دغه سي موږ له هم سوچ کول پکار دي د باره کې بیا سوال دا راځي کو چې حلال پیسې او د حرام پیسې خیال ساتي او د هر چانه تعاون نه لې نو د مسجد تعمیر نه کیږي یا د مدرسې تعمیر نه کیږي بجټ هغه عمرنی پیسې هغه عمرنی چې د نقشې مطابق د تعمیر شي نو د قریشو د فعل ته وګورئ چې دی نقشه ابراهیمی پرې هودله د ابراهیم علی السلام په نقشه بیت الله تعمیر نکو
په د هغې نه په مختلفه نقشه تعمیر کو خو پیسې پکې حلالې ولګولې. داسې یو نه کړه چې نه راځې په نقشه به خیال وساتو په نقشې به تعمیر کو خیر دی کو پیسې پکې حلالې حرامې ولګو. نه پیسې حلالې ولګولې نقشه بدله کړه. نو موږ لم پکار دی کو په یوې نقشه باندې موږ مسجد او مدرسه نشو جوړولې پیسې لګي وي نو موږ خیر دغه نقشه لکوټي مختصر کو کمزوري کو خو پیسې په کوشش کو چې حلالې ولګو. دویمه بل چې موږ ګورو چې کله د قریشو دا بیت الله جوړو نو په دې کې ترمیم کو خدا ترمیم په صحیح نیت کو دغه په دروازه په چت یا دغه کې دیوالونو کې نو مونږ هم چې مسجد جوړو په کار دا ده چې زمونږ نیت خالص وي او هغه کې څه فطور او څه فرق نه. بیا چې مونږ ګورو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند دغه واقع ته چې کله بیت الله شریف تعمیر کې خودو نو ټولو قریش په دې کې شرکت وکړو په شریکه جوړېدو. خو چې کله په بیت الله شریف کې د حجر اسود د کې خودو مقرره اعلان په دغه ټیم کې د دوی درمیان کې اختلاف پیدا شو چې دا به څوک کړي. نو قریشو د فعل ته مونږ ګورو چې قریشو د دې د فیصلې لپاره د معاشري د مخورس سړي یا د بدمعاش د کوتکمار سړي یا د دولتمن سړي انتخاب یې نه کو بلکې وی چې کم سړی سبا د الله د کور ته لومبني راشي نو هغه به د دې فیصله کوي. نو مونږ له دا پکار دی چې د خپل تنازع او فیصلې د هغه چا باندې وکړو کوم خلک د الله د کور سره وابسته خلک وي او د الله کور ته تګ را تک کوي مطلب دیندار خلک وي. ځکه چې دغه دیندار خلک د الله د لارې د الله د حکمونو نه خبر وي د دوی کردار پاک وي د دوی فیصله په انصاف باندې مبني وي. زمونږ په معاشره کې چې فیصلې نن سبا په انصاف نه کیږي یا په فیصلو کې خیر نه وي د هغې وجه دی چې دا مونږ د یو باکردار سړي د یو نیک او د صالح سړي په لاس نه کوو بلکې مونږ دا د ټوپکمار دا د کوتکمار دا د مخورز دا د دولتمن په لاس کوو. نو قریشو د خپل فیصله هغه چاته وړاندې کول او غوښتل کوم چې د الله کور ته لومبني راځي. په سبا چې وکتل نو دا فیصلې لپاره چې کم کس راغلی او الله تعالی د یو قسم له پدوی رحم وکړو هغه پیغمبر علیه السلام او محمد صلی الله علیه وسلم. نو کله چې د خلکو ولیدو نو ټولو دا ویل چې هاذا محمد هاذا امین چې دا خو محمد صلی الله علیه وسلم دی دا خو امین دی دیانتدار دی صادق دی دا خو باکردار سړی دی مونږ په دې راضی یو. د قریشو د فعل نه دا ثابتېږي چې کله یو سړی فیصلې ته کینی نو ټولو فریقینو ته دا کتل پکار دي چې آیا دا ټول فریقین په دې کس راضي دي او کنه. څرنګه چې دا قریش د پیغمبر علیه السلام په فیصلې کولو نه مخکې په ده راضي وو نو دغه رنګې موږ له په معاشره کې نن پکار دي چې کم سړی زموږ درمیان کې فیصله کوي نو لاول ټولو فریقینو ته کتل پکار دي کو دي په هغې فیصله کوونکي راضي نو فیصله دې وشي ورنه فیصله دې نه کیږي کو یو فریق هم په دې فیصله کوونکي راضي نه پکار چې دا فیصله ونه کړي شي په هغه باندې. بیا چې پیغمبر علیه السلام کېناستو فیصله کې د خلکو مسله ورته بیان کړه د الله رسول هغه حجر اسود رالی او په صادر کې کیدی او بیت الله دیوال لټول په شریک وړي او الته کې په دیوال کې دا کانې په خپل لاس مبارکو کیدی. نو وس دلته وګوره دا کم چې منصف فیصله کوي نو دی پکې ډېر او قیل او قال نه کوي خبرې اترې نه کوي چې ستا دا وایي بل دا وایي د یو حقدار د بل حقدار دی بلکې ډایرک فیصله کوي او په هغه فیصله کې ځان هم شریکوي. نو دغه رنګ منصف له دا پکار دی چې کله دی د فریقینو درمیان کې فیصله کوي نو ډېرې خبرې پکې دل نه دي کول پکار بلکې ډایرک فیصله کول پکار دی او کو چېرته د پیسو د لګولو یا د قربانۍ مقرره شي نو چې پکار دا دی پکې خپله قرباني وکړي. بل د الله رسول په دې خپله فیصله کې هر فریق شامل کو هر فریق له عزت او ریسپیکټ ورکو توجه ورکړه ټولې په دې کاڼي په چوتولو کې حجر اسود شریک شو. نو دغه رنګې منصف لم دا پکار دی چې دې کله فیصله کوي نو چې دې ټول فریقین په اعتماد کې والي ټولو له عزت ورکړي ټولو له توجه ورکړي او ټول په دې خپلې فیصله کې ځان سره شریک کړي. بیا د قریشو د فعل ته موږ ګورو چې دوی ټولو د الله د رسول یا د محمد صلی الله علیه وسلم دا فیصله ومنله چا پکې قیل و قالو نه کو چا ته اعراض نه کو بلکې ټولو تسلیم کړه. نو دغه رنګې موږ له په دې معاشره کې پکار دی چې کله موږ یو سړی فیصله کوونکي وګرځو خپل درمیان کې جرګمار وګرځو نو چې هغه څه فیصله وکړي پکار دا دی چې موږ هغه قبوله کړو په هغې کې قیل و قال خبرې اترې ونه کړو په هغې اعتراض ونه کړو. بهرحال د دې ټولې واقعې د دې حجر اسود د لګېدو د بیت الله د تعمیر او د الله د رسول د دې فیصلې نه چې موږ ته کومې خبرې څرګندېږي هغه دا دي چې کله د الله رسول په مدینه منوره کې مدینی ریاست جوړ کو باقاعده یو والی حکمرانو د الله رسول او مکه فتح شوه او په دغه حجاز په مدینه منوره او په مکه او په غیر چاپیر عربو باندې د الله د رسول او د مسلمانانو حکومت شو.
نو د الله رسول فرمایي چې زما زړه غواړي چې زه دا بیت الله کوم چې قریشو د نقش ابراهیمي نه هټ کر جوړ کړی دی دا روان کم او دوباره په نقش ابراهیمي جوړ کم. خو زه دا وایم اسې نه چې د دې نه د دې عربو په زړه کې صحابګان پیدا شي، څه شکوک و شبهات پیدا شي چې د الله کور روان کو، نو زه دې له ګوتې نه وروړم. نو موږ لم دا پکار دي د دغه واقع نه چې د هرې مسلې نه د مذهب مسله نه جوړو او په هرې مسله کې قیل و قال نه کوو چې د الله رسول داسې کړي یا د صحابو داسې کړي یا صلحای امت داسې کړي یا علماء امت داسې کړي دي یا اکابرو داسې کړي دي، وز داسې کیږي یا داسې نه کیږي. مثلا زموږ په معاشره کې نن سبا د روژې په دې میاشت کې د تراویح ډیره مسله ده، څوک وایي 8 دي، څوک وایي 12 دي، څوک وایي 20 دي، څوک وایي فرض دي، څوک وایي سنت دي، څوک وایي واجب دي، څوک وایي کول یې پکار دي، څوک وایي کونه شي، مسله نشته. نو ګوره د الله رسول د بیت الله له ګوتې نه وروړي چې بس قریشو جوړ کړی دی ټیک دی، او مونږ هغه عمل چې هغه صحابو کړی د عمر فاروق رضی په دور کې شوی دی، علماء امت کړي، صلحای امت کړي دي، د دین او کابرینو کړي دي، یو لوی تاریخ لري. مونږ نن د الله په عبادت کې هم ګوتې وو، د الله رسول بیت الله له ګوتې نه وروړي او مونږ په تراویح کې هم ګوتې وو. یا د دین داسې نورې مسلې، امین رفع الیدین پکار دی کو نه دی، امین بالجهر پکار دی کو نه دی، د هرې مسلې نه مونږ د مذهب مسله جوړه کړي، د دنیا په معاملاتو کې د هر معاملې نه مونږ د مذهب معامله جوړه کړي. نو مونږ ته د سیرت په دغه واقعه کې دا درس دی چې هرې مسلې له د مذهب رنګ نه دی ولکول پکار. دویم په هرې مسله کې قیل و قال او خبرې کول نه دی پکار، د دین نور ډیر کارونه دی هغه کول پکار دي. او بله مونږ له دا پکار دی چې کله مونږ د قریشو د عمل ته وګورو چې منصف جوړو، فیصله کوونکي جوړو، جرګمار جوړو، نو دا یو نیک او صالح او د الله د لارې او د الله د کلام او د الله د دین نه باخبره سړی جوړ کو، او هغه سړی جوړ کو چې د هغه په معاشره کې یو کردار وي. بله دا چې کم سړی مونږ فیصله کوونکي جوړ کو، پکار دا چې د هغې جرګمار او د هغې فیصله کوونکي خبره بیا مونږ ومنو، په هغې کې مونږ قیل و قال نه کوو، په هغې کې مونږ اختلافات نه کوو. د الله تعالی نه زموږ دا دعا ده چې مونږ له په دې خبرې د عمل کولو توفیق راکړي، او د دې سیرت نه چې مونږ ته په دې واقع کې کم اسباق حاصلیږي په دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.